ګرانو مینوالو، پرویز خان افریدي تاسو ته مخامخ دی د اباسین ټي وي په سکرین باندې. ګرانو مینوالو، تاسو وینئ چې دلته په لنډي کوتل په مختلف غرونو کې په ډېر په غټ شمیر کې دلته د قدرتي چې کوم ابشارونه دي او کومې ندۍ دي او کومې چشمې چې ورته ویلی شي هغه بالکل دلته راوتلي دي او بهیږي. خو چې د هغې سره سره دلته د کوم د ځایي خلک دي، د دې نه علاوه د نورو ضلعو خلک هم دلته د سیل دپاره دلته راځي. نو تاسو خو بل طرف ته که وګورئ نو دا یو غټه بدقسمتي ده چې دغه صفا او ښایسته اوبه که تاسو وګورئ نو دا همدغه شان ضایع کیږي. دا اوبه څو میاشتو پورې بلکې د ژمي پورې دلته کې دغسې روانې وي او ضایع کیږي. حکومت که چیرې په دغه ابشارونو باندې او په دغه ندو باندې واړه واړه ډیمونه جوړ کړي نو د دغه سره به نه صرف د دغه علاقې د اوبو مسله حل شي، بلکې په علاقه کې چې کوم دا سیلابونه راځي دا به هم تر ډېر حده پورې په دې کې اسارتیا راشي او کمی به پکې راشي. او د دې نه علاوه په شینواري ایریا کې چې کومه د اوبو مسله ده هغه به هم حل شي، زراعت به هم ورسره ډېره حده پورې وده وکړي. نو حکومت له پکار دي چې دغه ښایسته او خوږې اوبه چې دي، صفا اوبه چې دي، دا د ضایع کېدو نه بچ کړي او په خیبر کې او په شینواري علاقه کې او شلمان او بازار زخخیل طرف ته دغسې واړه واړه ډیمونه جوړ کړي چې هغې سره دغه اوبه په یو ځای باندې جمع کیږي او خلک ترې فایده واخلي. جی